الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم محترمو حاضرینو اوریدونکو مسلمانانو د جماعت اشاعت التوحید و سنة پدې سالانه دعوتی اصلاحی اجتماع کې شریکو د توحید او سنت فتنګانو زمنګ د ټولو د فار ډېر لوی د شکرې خبره ده چې دې کلینا شیخ القرآن نور الله مرقده یو आवाज پورته کړو هغه आवाज د الله جل جلاله د کتابو او هغه आवाज داو چې د الله جل جلاله د بندگانو تعلق د الله سره راشي بیار توحید او سنت فمینا باندې د الله فمینا باندې د الله فرشتہ باندې د الله د بندگانو په خپل مینس کې تعلق جوړ شي نن فدی مقبانه موږ د دې ثبوت ورکو چې د ملک د ګډ نه قافلې را روان دي منګلم الله پاک جل جلاله موقع او توفیق راکو فدی اجتماع کې شرکت د خپل اجتماعیت او د مینې او ثبوت د مینې او د محبت ثبوت ورکو الله جل جلاله دې زمنګ د ټولو د حاضری په خپل دربار کې قبول او منظور کړي مالم چې کوم موضوع راکړی شوی دا په عنوان د محبت الهی باندې دا الله جل جلاله سره د الوهیت محبت خپل زړه کې مضبوط اول محبت الهی داغه حقیقت د قران فرړه کې سره هر یو انسان داویدار د محبت الهی دی چې زما د الله سره مینه ده الله زما رب دی الله د ټولو کائنات خالق دی رب دی هر یو انسان دعوت محبت الهی کوي خدای الہی د الوهیت د الله جل جلاله سره د الوهیت د محبت حقیقت سده او په دې داوی د محبت کې د الله سره رښتونی خلق سوق دي
او د الله پاک جل جلاله محبت چاته حاصلېږي. حافظ ابن حجر رحمه الله ذکر کوي د الله جل جلاله د الوهیت محبت دا راسخ کول چې الله پاک جل جلاله زما کارساز دی. الله پاک جل جلاله په وخت د حاجت کې او په وخت د مصیبت کې زما د جړا او د فریاد زه دی. دا په خپل زړه کې داسې راسخ کول چې هغه په تشکیک باندې زائل کیږي نه. هغه ذکر کوي هو الاعتقاد الجازم، دا الله سره د الوهیت محبت دا هغه کلک یقین دی چې هغه په تشکیک زائل کیږي نه. الجازم کلک یقین چې په تشکیک سره زائل کیږي نه. د مشرکین هم دعوت محبت وا د الله پاک جل جلاله سره الله خالق مانو، الله رازق او رب مانو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. الله خالق غاڼو، الله مالک د بارانونو، دغه رنګ د نور او سپوږمۍ، د زرغونو مالک غاڼو. دا حالات ټول عقیده ساتره چې دې حالات مالک یو الله پاک جل جلاله دی. روزی رسان یو الله مانو. قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار. د غوګونو د سترګو مالک دی څوک دی؟ روزی رسان دی څوک دی؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. د مرګ او د ژوند مالک څوک دی؟ ومن يدبر الامر. د خیر او د شر مالک څوک دی؟ باقي په جواب کې وایي چې الله پاک جل جلاله. د مشرکین دعوه د محبت د الوهیت د الله پاک جل جلاله سره قرآن ذکر کوي چې دا غي زړه کې د الله پاک جل جلاله د الوهیت رسوخ نو راغله. څنګه چې الله نه خیر او شر مانو، په وخت مصیبت کې به الله پاک جل جلاله ته فریاد کاوه. خپل الها اغید به په وخت مصیبت کې وړو حاجتونو کې فریاد کاوه. قرآن ذکر کوي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. بعض د خلقنا غسوک دی چنی سیما سوا د الله نه حصداران. دا قبل علی او باطل او سرا کمی چې د الله لپاره حصداران ګرځولې دي مینا کوي دوی سره په شان د مینې د الله. څنګه چې الله پاک جل جلاله ته فریاد کوي په وخت د مصیبت کې، نو خپل علی او باطل او تم دی فریاد کوي. خور د مؤمن موحد او د مشرک په محبت کې د الله پاک جل جلاله سره فرق دی. والذین آمنوا اشد حبا لله. ایمان والا هغه ډیر کلک دی په مینه کې د الله سره، د مینې د مشرک نه د الله سره. د مؤمن موحد مینه د الله سره د الوهیت دا په صحیح معنو کې دا یو الله پاک جل جلاله ته په وخت مصیبت کې، په وخت حاجت کې فریاد کوي. دا غي دا مینا تقسیم دا. څنګه چې قرآن پاک د مشرکین او دلایل ذکر کوي، کله اتباع الاباء وير د فلان نیکه طریقې چې کوم دی نه منګ نو شو پرې خودلې اغي وته فریاد کړو. کله قیاس فاسد کوي، قیاس د خالق کوي په مخلوق باندې. ولی منګ خپل غټو ته مشرانو ته واسطه لټو. دام زمونږ د الله پاک جل جلاله ته واسطه او ذریعہ لټول دي.
کله تحیل او توسل په وسایل شرکیو باندې کوي کله په خپل خیال پسې په خپل ګمان پسې رواني اتباع او ژوند کوي د مؤمن په زړه کې د الله پاک جل جلاله د الوهیت دا محبت دا مضبوط دی والذین آمنوا اشد حبا لله ایمان والا ډیر کلک دی په مینه کې د الله سره د مینې د مشرک نه د الله سره یا د مشرکین هم د خپل الهه او باطل سره مینه ده د مؤمنانو هم د خپل الہ حق سره مینه ده خو د مؤمن مینه د الله پاک جل جلاله سره مینه د الوهیت دا کلک ده د مینې د مشرکین نه د خپل الهه او باطل سره دا غي د هر یو حاجت او د هر مشکل لپاره خپل خپل الہ مقرر کړی دی چې محبت د الوهیت د مؤمن په زړه کې راسخ شي مضبوط شي د دې نه مخکې د الله پاک جل جلاله شان پیژندل پکار دي د الله پاک جل جلاله کتاب د الحمد نواله تر دون ناس پورې دا ټول د الله پاک جل جلاله په شان باندې د الله په تعارف باندې مشتمل دی ذکر کوي علامہ ابن الوهب الدینوی رحمه الله تعالی علیه د لفظ الله په تعریف کې چې الله کوم ذات دی الله فی جنا الخلق يلون الیه يتضرعون الیه فی الحوائج والشدائد اللہ غزات دے چی تمام مخلوقات اے دا اللہ بندہ اللہ اوفی جنا اللہ غزات دے چی تمام مخلوقات پٹول و حاجاتو کی تمام مخلوقات کاغا انبیاء علیہ السلام دی کاغا ملائک علیہ السلام دی کاغا اولیاء کرام دی کاغا جنات دی کاغا انسانان دی پټولو حاجاتو کې او پټولو تکالیفو کې محتاج دي د غزاد الله پاک جل جلاله دې الله پاک جل جلاله د تضرع او عاجزۍ کې یو څو خبرې بنیادی دي یو محبت دویم خوف او دریم طمع مینا د الوهیت محبت د الوهیت بری د الله پاک جل جلاله سره محبت فطری طور باندې د مخلوق سره د انسان خو ور د مخلوق او د خالق په محبت کې فرق دی څنګه چې د مخلوق سره په محبت کې فرق دی د اولاد سره یو شان محبتي د کور والا سره بل شان محبتي د مور او د پلار سره بل شان محبتي د مخلوق سره په دې محبتونو کې فرق دی نو د خالق او د مخلوق په محبت کې فرق دی دا تمیز به مسلمان کوي دویم خوف طبعی طور باندې د انسان د مخلوق نه ویره کیږي خو ولې د خالق نه د یری د خوف او د مخلوق نه د یری هغه فرق پیژندل پکار دی هغه فرق بګې دریم تمه د مخلوق نه وی خو تمه د خالق نم دا باغی کې فرق دی او دا فرق چې نه شوي ورې د ایمان حقیقت ته سود نشي رسیدلې نور دی وجنا ذکر کوي علامہ ابن قیم رحمه الله تعالی علیه د لفظ الله په تعریف کې دغه رنګ امام رازی رحمه الله علامہ ابن تیمیہ رحمه الله الفاظ مختلف دي خو معنا او مقصود یو دی ذکر کوي علامہ ابن قیم رحمه الله الذي تعالى القلوب في الخوف والحب والرجاء امام رازی رحمه الله تعالی علیہ ذکر گئی الذي تعالى القلوب محبتا واشتياقا وانابه دغرنگی ذکر گئی علامہ ابن تیمیہ رحمه الله تعالی علیہ الذي تعالى القلوب الذي تعالى القلوب بكمال الحب وكمال التعظيم والرجاء الله هغه ذات دی چې عاجز زړونه هغه عاجزي کوي عاجز دی او پریشان دي د کمال محبت
د الوهیت د الله جل جلاله نه فزړه دی مؤمن کې فکمال خوف او یری سره د الله نه او امید او تب سره د الله پاک جل جلاله نه الله دې زړه عاجز وي خو محبت د الوهیت هم د الله سره وي الله دې زړه عاجز وي خو د الله نه کمال خوف هم په زړه کې وي د الله نه یریږي په هر وخت کې په هر حال کې او د الله جل جلاله نه تمام وي د مؤمن فضل کې چې د الله جل جلاله د الوهیت محبت راسخ شي د ټول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د نبوت په دعوت او په تبلیغ کې دا خبره ډیره زیاته اهمه وا قران پاک کی تقریرات د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام را نقل دي د نوح علیه السلام دا دغه رنګ د هود علیه السلام د صالح علیه السلام د شعیب علیه السلام د نور انبیاء علیهم السلام دا غیفو دعوت او تبلیغ کی بنیادی خبره داوا چې محبت د الله جل جلاله د بندگانو محبت د الوهیت د دیو پزړه کې راسخ شي دی به بیا د عبادت په خون باندې پوي شي دی به بیا د ایمان حقیقت ته ورسیږي څنګه چې قران پاک فرمای ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره یقینا لګلو موږ نو عليه السلام خپل قوم ته ویلو عليه السلام خپل قوم ته فداوت او په تبلیغ کې نشته اے زما قومه بندگی وکي دی او الله مالکم من اله غیره نشتر استاذ دفار مردگار غیر دا اللہ پاک جل جلالہ دا اللہ جل جلالہ الوہیت چی پو وقت مصیبت کے زمان دا فریاد زی زمان جڑاو دا فریاد زی پو وقت دا حاجت کی یو اللہ پاک جل جلالہ چی دا اللہ نفی رسیر ریدلے نی دا اللہ محبت دی فضل کی داسی راسق شوے نی دا عبادت بم دی خون نی بیادرست دنور انبیاء علیہ الصلاة والسلام ثم انشانا من بعدهم قوما قرنا آخرین فارسلنا فيهم رسلا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دنوح علیہ السلام نفس میں گن انبیاء علیہ الصلاة والسلام لگلی اغی هم قوم تدیو اللہ دا بندگی او دا اللہ دا الوحیت مسئلہ کلیوا او هم دا مسلوا چې د کفارو د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام جګړه فدی کوا ما به النظام مسله داوا قران پاک ما به النظام مسائل ذکر کړي نو جګړه د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او د کفارو فدی مسله کوا چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دی دیو الله پاک جل جلاله الوهیت ترا بدل او دی به د غیرو سرمین د الوهیت کولا د غیرو نه به خوف د الوهیت لارا څنګه چې قران ذکر کوي وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کله چې دیو الله جل جلاله د ربوبیت دیو الله د الوهیت مسله دی توګه نور دیو د دې مسلې نه رضی نفرت ده او دې مسلې ته ضرورت انګيږي چې کله د عقید الہ او باطل او ردی خو له زمون د دین حفاظت دار ازي فرد د منکر باندې دا الله جل جلاله د کتاب د خدمات او حواله سره د هر مسلمان په ذمہ باندې یو څو خبره لازم دي یو د الله جل جلاله د دین اقامت دا الله دین د الله احکام په خپل ژوندۍ کې په خپل ځان باندې عملي کول ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لا قالوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم که یهود عمل کله په احکام او تورات باندې الله بردی دنیا جون داغي اقتصاد داغي معیشت با الله پاک خسته کړي وي یو اقامت د الله پاک جل جلاله دین په خپل ژوندۍ کې په خپل ځان باندې عملي کول
دا د امت مسلمه ذمہواری ده. دویم د امت مسلمه یوازې طلبا علما د مسجد او د محراب او د منبر خلق نو، د عام مسلمانانو چې کوم دی ذمہواری ده. نن موږ د اجتماع د جماعت اشاعت التوحید و سنت حاضر شوي یو، د اخره پورې بیانونه واورو او د خپل ځان سره دا یو احساس ویسو چې یاره د الله د کتاب په خدماتو باندې بېشک ذمہوار یم. یو په عمل کولو باندې، دویم په اشاعت کولو د الله پاک جل جلاله د دین باندې، د الله دین نور ته رسول. عمل کول کار خبره ده، بغیر د علم نه کیږي نه، دا غیر لپاره ذریعہ علم دی. دغه رنګې د اشاعت لپاره مختلف ذرایع دي، درس او تدریس، تصنیف او تالیف. دا چې کوم دی د علم د اشاعت دعوت او تبلیغ، دا د الله جل جلاله د دین د اشاعت ذرایع دي. دویم د دین نفاذ، د دین نفاذ دا په شرعي سیاست سره راځي، جهاد فی سبیل الله سره راځي په طریقې شرعیه باندې. او څلورمه خبره چې د امت مسلمه په ذمه باندې دا حفاظت د الله پاک جل جلاله د دین، د حفاظت د دین د هغې لپاره رد د منکر چې کوم دی پکار دی. کله چې ته د الهي باطل ردم کې چې دا په دین کې زموږ بنیادی خبره ده، بغیر د دینه د هیڅ یو انسان کامیابی نشته. کله چې چا د الله الوهیت زړه ته نه مضبوط شوی په زړه کې، آیا دغه مسلمان به کامیاب شي؟ چرې به هم کامیاب نشي. ګنې مشرکین مکه هغې خو الله خالق رازق مالک ګاڼه، لوی لوی مصیبتونه کې به چې کوم دی الله ته فریاد کاوه، خو بیا هم سره د دې عقیدې او سره د دې فریاد نه هغه کافر د دنیا تللی دي. یقینا چې د الله جل جلاله د کتاب رڼا ګورې نه، انسان بخپل دینداری باندې په خپل کار د مسلمانۍ باندې مطمئنی. شیخ الحدیث نور الله مرقده زما بابا جی محترم هغې به یو خبره کوله، د الله جل جلاله د کتاب اثرات دا دي چې دا د انسان قناعت او اطمینان ختمي په خپل دینداری باندې. هر یو انسان مطمئن دی، خوشحاله دی چې بس دا زه دین کار کوم او دا پوره خبره ده. خو ولې چې کله دی د الله جل جلاله کتاب ته کښېني، نو د قناعت او اطمینان ختم شي چې یاره په ما کې خو ډېر زیات کمی دی. بغیر د الله د کتاب د رڼا نه موږ ته خپل کمی نه ښکاره کېږي. چې کله موږ د الله جل جلاله د کتاب رڼا په خپل ژوند کې حاصل کړو، نو بیا به موږ ته خپل کمی پته ولګېږي او د خپل کمی احساس به راته وشي. ما چې کوم آیات کریمه لوستلی و، په دې آیات کریمه کې الله پاک جل جلاله چونکې د محبت الهی تعلق د زړه سره دی، رښتونی فداوی د محبت الهی کې څوک دی؟ رښتونی فداوی د محبت الهی کې هر هغه څوک دی چې د هغه په ژوند کې اتباع او تابعداري د سنت ور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. فتح ولګېدله د انسان د کامیابی راز دو څیزونه دي، یو عقیده صحیح کول، صحیح عقیده، او دویم ژوند د هغې لپاره عملي ژوند. سنت د نبي علیه الصلاة والسلام عملي زندګۍ ته ویلی کېږي. حدیث، سنت، اثر او خبر دا څلور الفاظ مصطلحه دي په فن حدیث کې. فرق څوک کوي او څوک چې کوم دی ترادف وایي، خو سنت عملي زندګي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان د کامیابی راز، د برینو انسان د کامیابی راز عقیده صحیح کول او دارنګ عملی زندگی صحیح کول په سنت ور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د خپل ژوند اصلاح کول د عملی زندگی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اوے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے د امت مسلمانانو، اے د امت انسانانو، هر یو پتا سو کی تابعدار د الله پاک جل جلالہ د محبت ته چې زما د الله سره محبت دی. الله می رب دی، الله می خالق دی، الله می رازق دی.
خوراشي د قرآن فرڑا کې د الله جل جلاله د محبت اندازه واخلو چې څوک رښتونی دی په دعوی د محبت کې د الله سره رښتونی انسان په دعوی د محبت کې د الله جل جلاله سره هر هغه انسان دی چې هغه په ژوند کې زما د سنت تابعداري وي فتبعوني زما تابعداري وکړئ زما د سنت مطابق ژوند تیر کړئ بیا هر یو انسان فطري طور باندې دا غواړي چې زما سره دی الله مینه وکړي نو یاد ساتئ چې چام زندگی د الله د پیغمبر د سنت په اتباع کې تیریږي یحببکم الله الله بس تاسو سره مینه وکړي او دا تاسو د عفو او د معافی سبب ګرځي ويغفر لكم والله غفور رحیم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين